د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان په ضد د توشهاني مقدمه فیصله وروله او عمران خان یې نه اخلو ګرځولو. د ځای میډیا ترمه د الیکشن کمیشن 15 کسیزه بنچ نن د جمعې پروز محفوظه کړې فیصله وروله او دایم د آرټیکل 3 1P لاندې هغه نه اخلو ګرځولو. الیکشن کمیشن ویل چې عمران خان نور امین او صادق نه دی پاتې ځکه هغه د اسمبلی د غړیتوب نه هم ختم کړی شو. د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری ویل چې دا فیصله د پاکستان پاین او قانون باندې حمله ده او دغه فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. الیکشن کمیشن په دغه مقدمه یار پرنس کې فیصله په 19 سپتمبر محفوظه کړې و. د عمران خان په ضد د مقدمه د اگست په میاشت کې الیکشن کمیشن ته رسیدلې او دار پرنس حکومتي اتحاد جمع کړی وو. په عمران خان تور لګول شو چې توشهاني نه ډالې پارزانه به اغستی یا خرڅې کړې دي او بیا د هغې معلومات په الیکشن کمیشن کې نه دي ښکاره کړي. د روان کال اپریل په میاشت کې د عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ څخه لرې کېدو وروسته نوی وزیر اعظم شهباز شریف تور لګولی وو چې د بهر نه ورته ترلاسه شوې ډالۍ په دوبۍ کې په 14 کروڑه روپۍ خرڅې کړي دي. خو تحریک انصاف ګوند بیا د وزیر اعظم دا تورونه بې اساسه بللي وو او د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب دعوه کړې وه چې توشهخاني څخه د 14 کروڑه د مالیت سیزونه چې پکې کالي پتري او قیمتي ګړۍ شامل دي په 3 کروڑه اغستل شوي او بیا په 13 کروڑه روپۍ بهر خرڅ کړي شوي دي. پخواني وزیر اعظم عمران خان کوڅخوم دا خبره منلې وه چې یوه ډالۍ په نیم نرخ د توشهخاني څخه اغستې ورسره دا هم ویلي وو چې دا د هغه خپله ډالۍ وه او د هغه خوښه ده چې څه پرې هم وکړي. توشهخانه د کابینې ډیویژن هغه څانګه ده چې پکې د بهرونو خیوادونو څخه ترلاسه شوې ډالۍ ایښودل کېږي. په 2 اګست د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف PTI ګوند د ممنوع فنډونو په اړه فیصله ورولې او ویلې و چې تحریک انصاف ګوند ممنوع فنډونه ترلاسه کړي او ګوند ته شوکاز نوټس ورکړی وو. په فیصله کې ویل شوي چې PTI د 40 بهر ملکونو نه فنډونه ترلاسه کړي دي 8 اکاونټونه یې ښکاره کړي او 14 اکاونټونه یې پټ کړي دي او په فیصله کې د ځینو ملکونو د کمپنیانو نومونه هم ښودل شوي چې پیسې ترې ترلاسه کړې شوي دي. الیکشن کمیشن په خپله فیصله کې ویلي وو چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دروغجن سرټیفیکیټ یا اسناد جمع کړي دي. د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې پایې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د ګوند د نورو مشرانو په ضد مقدمه درج کړي چې الیکشن کمیشن ته په مبینه توګه جعلي خلفنامه جمع کړې وه. 3 ورځې وړاندې په یاده مقدمه کې د اسلام آباد مرکزی سیشن جج عدالت عمران خان ته ورکړې ضمانت تر 11 اکتوبر پورې غځولې دي. عالم خان شیرپور دلبر نیوز 400 د پاکستان